مختصره واقعه هغه داسې به وکړو چې خداوند متعال ایوب علیه السلام د صابرونو په ټولګي کې څه شمار کړی دی. الله ایوب علیه السلام ته صابر ویلی دی. هغه واقعه داسې واقعه ده چې ایوب علیه السلام ته خداوند متعال ښه جایداد ورکړی و، ښه بچیان یې ورکړي وه، ښه مالداري الله ورکړې وه، ویې زامن وه، ویې لورګانې وې. او د ایوب علیه السلام ښځه چې کوم وه هغه د یوسف علیه السلام لور وه یا د یوسف علیه السلام څه وه لمسۍ وه. خو لیکن خداوند متعال ابتلا و امتحان اول زیات په پیغمبرانو کوي، بیا په نیکو خلقو په اولیاء کرامو په دو باندې الله خپل امتحانونه کوي. الله چې دته منصب د نبوت ورکوي نو الله ابتلا و امتحان ورباندې وکوي او دی په مرض کې اخته کوي. داسې مرض ورباندې راغی چې ټول بدن یې ځینې ونیوی، ما سوا د زړه او د ژبې نه. زړه و ژبه یې ځینې ونیوله نو ټول بدن یې ځینې ونیوی. او دغه زړه و ژبه په دغه زړه و ژبې سره د الله ذکر او د الله اذکار کوئ، د الله په ذکر کې څه و مشغوله و. خو دی چې مریض سو په دغه مریض حالت کې د څخه دنیا هم ولاړل، جایداد هم ولاړې، زامن یې هم مړه سوله، لورګانې هم مړه سولې، چې کوم اهل یې هغه ټول سره ختمه سوله. صرف یوه ښځه ورته پاته و، دا قوم هم د ځانه ایسته کوي، یو ځای داسې په دشت کې اخواته ایسته کوي، د خپل د قوم نه پسې یې واخیستی، په یو دشت کې و چې څوک نه و ورسره، صرف یوه ښځه ورسره وه. او داسې مرض باندې الله ګیر کوي، نو ثابته وره چې هېڅ په وس یې هېڅ شی هم نه و، ټول بدن یې هم نیولی و، نه یې کار کوی سو، نه یې خدمت کوی سو. په دغه ټیم کې هم د الله شکر دا ادا کوئ، الله ته صبر کوئ او د الله شکر یې داسې ادا کوئ چې یا الله ستا شکر په دې که چیرې زما دنیا و جایداد اوس هم وای، بچیان مې هم اوس وای، نو زما په پای کې مشغولتیا وای. یا الله ستا په دې حال باندې شکر دی چې دا ټول تا زمانه ختم کړله، زه دې صرف خپل ذکر ته څه مشغوله کړم، اوس زه صرف ستا په ذکر باندې مشغوله یم، نور هېڅ سوچ و فکر نشته راسره. او په دغه مرض باندې الله ته صبر هم کوئ. یو ور داسې واقعه را پېښ سوله چې شیطان په شکل د یو سړي طبیب ځان یې جوړ کړي او دا ښځې چې کوم وو دا به د ایوب علیه السلام خدمت کوئ او څه ناڅه کار و ټک و ټوکې بیا هم کوله، مزدوري بیا هم کوله چې د هغه خپل نفقه برابره کړي ایوب علیه السلام ته. یو ورځ داسې وسول چې شیطان د ښځې سره ملاقات وکړي، په شکل طبیب یې ځان جوړ کړي. ورته ویل زه طبیب یم، خپل خبرې ورته وکړه ډاکټر یم، غټ ډاکټر یې ځان جوړ کړي، کنه سبا چې میوارې کوم غټ ډاکټر دی. او ورته یې وویل زه د علاج کوم د ایوب علیه السلام، خو په شرط د دې سره چې ته کله د علاج وسي او ته به ووایه چې دا تا علاج وکړي، بس دا ووایه دا علاج د ایوب زما د میړه څه وکړي تا وکړي. دغه واقعه چې ښځې ته یې وویله، دا واقعه درالل دا ښځې ایوب علیه السلام ته وویله چې یو طبیب و او یو ډاکټر دی، هغه داسې وایي زه د علاج کوم، خو بیا چې کله علاج وسي بس ته به وایه چې دا علاج یې تا وکړي، داسې به نه وایه چې الله وکړي. ایوب علیه السلام ډېر په قهر سو او په غوسه سو او ویې ویل دا خو شیطان دی، شیطان دونې جرأت وکړي چې اوس د پیغمبر ښځې ته دا وسوسې وراچوي او د پیغمبر ښځې ته د شر خبرې کوي، او چې ستا سره دا خبرې کړي دي او تا غوږ ورته نیولی دی، نو که زه الله ما ته صحت راکړي ای ښځې زه به تا سل دورې وهم. شیطان دونې جرأت وکړي او ستا سره دا خبرې وکړي او تا غوږ ورته نیولی و. خو ډېر وخت نه بعد خداوند متعال ته دعا وغوښتله چې رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا دعا یې د الله نه وغوښتله چې خداوند متعاله ما ته مرض راغلی دی او ته ښه رحم کوونکی، یا الله دا مرض زما نه څه کړه ایسته کړه. الله یې دعا قبوله کړله. په دا وخت کې زنانه نه وه چې الله ورته وویله چې پښه ووهل ته به چینه راپورته سي، چې چینه پښه یې ووهله چینه چې راپورته سوله نو الله ورته وویل اوس پشکېولو نه بېږه غسل وکړه. چې غسل یې وکړئ نو خداوند متعال صحیح سالم څه راوباسئ، چې کوم هغه پوستکی یې خراب سوی و هغه هم صحیح سو او مثابت الویښتان ورباندې راغله، صحیح سالم جوړ کلک انسان جوړ سو، جوړ کلک سړی جوړ سو او هلته کښېنستی. چې راغل ښځه چې ویې کتله چې ایوب علیه السلام نسته په خپل په ځای کې، په ژړا سوله، په ژړا ژړا یې وویله چې زما خاوند څه سو، ایا شرموښانو وخوړئ، زمریانو وخوړئ، چا وخوړئ؟ چې ورته هلته سړی ناست دی ورغله ورته ویې ویل ای سړی د تا هغه مریض سړی ونه لیدی، دا څه سو؟ چا حیوان ما حیوان خو به نه یې خوړلی؟
نو دا خبرې چې خپل د ښځې واورېدلې ده ورته وویل زه ایوب یم. هغه ښځې ورته وویل ته پوسخند مه وه او استهزا و ټوکې مه کوه، زه ستاسې نه پوښتنه کوم چې دا مریض دلته څه شو، چیرې ولاړې دا مریض دلته پروت و، یا خو هېڅ شی په وسه نه کېدی، نه یې تګ کوی سو نه حرکت کوی سو، دا څه شو، چا وبوتی او چا مړ کوي. نو ایوب علیه السلام خپل واقعه ټول ورته بیان کړه چې ما د الله نه دعا وغوښتله او الله مې ثابت چینه پیدا کړله او ما غسل پکې وکړی، خداوند متعال ما ته صحت راکوي. نو ښځه یې ډېره خوشحاله سوله. نو خداوند متعال چې دی جوړ کوي، الله د نه چې کوم بچیان مړه کړي وه هغه الله بیرته را ژوندي کړله او دو چنده الله نور هم ورکړله، چې اوه زامن یې وه اووه لورګانې وې، دو چنده الله نور هم ورکړله او ډېر په خوشحالي و په ژوند یې تېر کوي. او چې کوم وعده یې کړې وه د الله سره که زه جوړ کړم تا به زه 100 دورې وم، قسم یې اخیستی و. نو الله داسې هیله ورته جوړه کړه چې ته داسې وکړه. بیا 23مې سپارې کې وایي چې 100 دانې چې کوم د جارو چې کوم هغه د لرګي دي هغه سره راجمع کړه، داسې یو غونچه ځینې جوړه کړه او یو وارې دغسې ووه چې هغه ستا حنیس هم نسي خپل په قسم کې او هغه ستا چې کومه خبره ده هغه پر ځای هم سي. نو ده هغه 100 دانې راواخیستلې، داسې یو غونچه ځینې جوړه کړه لکه جارو وارې او بیا خپل ښځه وویله هغه قسم یې چې سو پر ځای سو. نو خداوند متعال اوس هغه بیان کوي. یا